اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم والازهر انه وصف فی اصله د لفظ الله بارک مخ کې دوه رائے ذکر شوی یو رائے دا و چې لفظ الله مشتق دی او د چانه مشتق دی مشتق منه کې و احتمالات ذکر دویم رائے دا ذکر شو چې لفظ الله مشتق نه دی علم دی دې لپاره درې دلیلونه ذکر شو تاسو خیال وکړئ یو دلیل دار چې الله تعالی موصوفیږي او د بل شي توصیف په دې باندې نه کیږي د بل چا صفت نه واقع کیږي نو عالم شو عالم هم دغه سي صحیح شو بهم دلیل دایو د الله د پاره لا بودی دا اسماء الهیو کې لا بودی دا د دس یو اسم نه چې نور صفاتونه په هغه جاری شي یعنی د نور صفاتونو د پاره موصوف واقع شي د لفظ الله نه بل یو د خدای په نومونو کې بل یو نوم کې دا صلاحیت نو چې موصوف دي شي او موصوف کیږي چې کم یو هغه به عالمي کنه دریم دا دی کچری علم نشي نو بیا لا اله الا الله کلمه د توحید نشي صحیح شو ځکه وصف من حيث انه وصف دا معنی نه دی د وقوع د شرکت نه پدې کې محتمل د شرکت دی او دا کلمه د توحید د شرکت سره منافی ده دا درې دلیلونه ولا ظهر دې سره اوس دریم قول ذکر کوي دریم رایا تاسو په پوښتنه دی وی ښکارا خبره ده چې دا وصف دی شه دی وصف دا دریم مسلک دی نو چې وصف شنو معنا دا د عالم نه دی په دې دریم مسلک اول مسلک کې فرق څه دی د اول مسلک والا خو لفظ الله مشتق معنا چې مشتق معنا نو بیا خو وصف څه ځکه مشتق خو وصفي کنه ولا زر نو وصفون د څه ضرورت تاسو به جواب وکړئ اول مسلک او د درې مسلک کې فرق دی هغه فرق دا دی چې اول مسلک والو لفظ الله اسم منلو چې اسم دی او په اسم کې دلالت په ذات معینه په اسم کې څه دلالت په ذات معینه او دا د دریم مسلک والای صفت منی چې صفت دی او په صفت کې دلالت په ذات معینه نه وي دلالت په ذاتی د دې حیثیت نه چې دا موصوف به وصفین دی ذات په درجه د ابهام کې الکه په پوښ ضارب چاته وای الذی ضربا دا څوک دی ذات په کراغه خو سره د چانه د وصف نه او ذاتی معینه خو په درجه د ابهام کې چې دا څوک دی چې وهلی کړي الکه پوی نه شوی نو اول کې مشتق چې منی اسم منی او په اسم کې دلالت په ذات معینه او په دې دریم مسلک کې چې وصف دی په دې کې دلالت په ذات معینه نه دی بلکې ذات په درجه د ابهام کې دی پوه شئ په د دریم مسلک والازهر د دې خلاصه ده چې اصل کې دا وصف دی لفظ الله اصل کې څه دی وصف علم نه دی وصف دی اوس د عالمیت د پاره چې غدري دلیلونه پیش شي هغه سره سکه
نو دی وی اصل په اعتبار سره وصفو خو غلبه په اعتبار سره بیا علم شو دیت علم بالغلبه وی د استعمال د غلبه د وجه نه د علم وګرځیدا وای نشي د استعمال د غلبه د وجه نه د کل علم شو څنګه شو علم نه دی اصل کې وصف دی خو د غلبه استعمال د وجه نه کل علم وګرځیدا ګورئ والازهر خکار خبردار چې دا وصف دی په اصلي اصل اعتبار سره لکنه لما غلب علی لیکن هر کله چې غالب شو په الله بحیث بدا سے شان سره لا یستعمل فی غیره چې نه مستعملیږي د الله نه غیر د ذات الهی نه بغیر په بل چا کې وصار وګرځید کل عالم لک عالم مثل السریا والساق لك سریا او ساق اصل کې اوصاف اوس عالم شد ستورو سریا د ستوري عالم دی ساق د ستوري عالم دی او اصل اعتبار سره سریا او ساق اوصاف وکړه سریا تصغیر د سروا دی مالدار خزه ته وای سروا مؤنث د سروان دی لکه عطشا چې مؤنث د عطشان دی بیا ډېر ستوري چې یو ځای را جمع شوي هغې ته څه وایي سریا ساق غټ اواز ته وایي تیز اواز بیا نوم وګرځېده د خویلد ابن نوفیل د خویلد ابن نوفیل دپاره بیا نوم وګرځېد تاسې په خبره پوهېږئ اجری مجراهو هر کله چې دا پشان د عالم شو اجری مجراهو قائم کړي شو مجراهو مقامه د چا په مقام د عالم په مقام علم نه دی او قائم شه په مقام د چا عالم دې د عالم بالغلبه وای پس کې د عالم پشان شو اجراء الوصف علی وصف په دې جاری کیږي و امتناع الوصف به او ممتنع د وصف په دې سره چې دا د بل چا صفت و عدم تطرق احتمال الشرکت الی او نه عارض کې دل د احتمال د شرکت الیه دی تطرق عروض ته وای نه عارض کې دل د احتمال د شرکت الیه دی شرکت هم ورته نه عارض کیږي او چې شرکت ورته نه عارض کیږي نو لا اله الا الله لفظ الله اگر چې دا وصف دی خدا کلمه مفیده د توحید ده ځکه وصف دی خو احتمال د شرکت پکې نشته دا توحید شه کنه لکه په دې ځای تاسو پوه نه شئ خلاصه خبره داره چې لفظ الله وصف دی خو د الله دپاره عالم بالغلبه ګرځېدلی نو کله عالم شو نو چې د عالم کوم خصوصیتونه دي دا پکې راله چې د موصوف واقع کیږي د بل شي صفت نه واقع کیږي لکه عالم هم دغه شان دی دویم دا چې وصف کې خو احتمال د شرکت وي خو دی کله عالم شو اوس احتمال د شرکت پکې نشته نو لا اله الا الله کلمه د توحید هم شوه اوس به پوه شئ درې دلیلونه په دې پیش کوي چې دا وصف دی په دې درې دلیلونه پیش کوي چې الله څه دی اول دلیل ما ته وګورئ که وصف نشي نو الله بدال بر ذات شي څه به شي او ذات د الله تعالی من حیث هو ذاتن دا د بشر په تصور کې نشي راتلی ذات د خدای من حیث انه ذاتن غیر معقول للبشر دا د انسان په عقل او تصور کې نشي راتلی چې هر کله ذات د الله تعالی د انسان په تصور او عقل کې نشي راتلی نو د دې لپاره به داسې نوم د کم ځای نه راواخلي چې هغه صرف په ذات دلالت وکړي ولې ځکه الفاظ خو دلالت کوي په هغه څه چې په اذهانو کې څه دي الفاظ په څه دلالت کوي په هر هغه څه په اذهانو کې چې اذهانو کې اوس ذات د الله زمونږ راتلی نشي
چې په اذهانو کې ذات د الله راتلی نشي نو د دې لپاره مونږ لفظ څنګه وضع کړو معلومه شوه چې لفظ الله د ذات لپاره نه دی وضع بلکې لفظ الله چې مونږ تصور کې راولو د امر آخر سره به راولو امر آخر د وصف سره به په ذهن کې راو چې هغه وصف حقیقي لکه علم او قدرت او یا غیر حقیقی لکه رازقیت او خالقیت او مالکیت شو چې الله ذات مونږه تصور کې راولو نو د وصف سره به راولو نو دې لپاره چې لفظ جوړو هغه به لفظ هم دلالت په څه کوي وصفیت به کوي لکه په پوه شئ په دې دلیل پوه نه شئ لفظ الله څه دی وصف دی په اصل کې ولی ځکه که لفظ الله ذات شي دلالت بر ذات وکي ذات د الله تعالی زموږ تصور کې راځي نه راځي نو داسې لفظ هم موږ ورته نشي ښودلی چې هغه د دلالت صرف په ذات وکي ولې ځکه لفظ خو به داسې لفظ دی او مفهوم د پاره دی چې هغه لفظ څنګه وي چې په ذهن کې خو مدلول راتلی شي که نه ذهن کې چې مدلول نشي راتلی نو لفظ به ورته څنګه کېدي ځکه الفاظ خو وضع کېږي د هغې مفاهیمو دپاره چې کوم په اذهانو کې راځي که نه کم مفاهیم کم مدلولات کم مسمیات چې په اذهانو کې نه راځي د هغې لپاره به اوضاع د الفاظو څنګه وشي پوه نه شو نو خامخا داسې لفظ به ورته وضع کوي چې هغه به دلالت په ذات کوي خو د امر آخر سره چې هغه وصف دی وصف حقیقي یا وصف اعتباري غیر حقیقي اضافي او لفظ الله مونږ د ذات دپاره کېښوده د دې حیثیت نه چې امر آخر هم ورسره شته چا وصف دی نو لفظ الله د ذات دپاره دال بر ذات نه شو بلکې دا وصفي نوم د خدای دی اوس پې پوه شئ ګورئ اول دلیل یان ذاته ځکه ذات د خدای من حیث هو د دې حیثیت نه چې دا ذات دی بلا اعتبار امرن آخره بغیر د معتبر کولو د بل سیز نه حقیقین چې بل شی حقیقي لکه علم او قدرت حقیقي وصفي او غیر یا غیر حقیقي اضافي وصفي لکه رازقیت غیر معقول للبشر ذات د غیر معقول للبشر دا متصور نه دی بشر لره د بشر په تصور کې ناراضي د انسان ولا يمكن ممکن نه دا ايدل عليه بلفظ چې دلالت دی وکړي شي په دې باندې په یو لفظ سره دا ممکن نه چې یو لفظ دی په دې لپاره دلالت وکړي نو دا لفظ د ذات لپاره نه دی بلکې دا د چا لپاره دی وصف اوس به پوه شئ ولأنه لو دل على مجرد ذات دا دویم دلیل دی که لفظ الله دلالت وکړي په چا باندې په خالص ذات باندې وصف نشي بیا وهو الله فی السماوات د دې څه معنا شوه وهو الله فی السماوات او دا ذات د الله تعالی په اسمانونو کې دی بیا خو اسمان د ذات د الله دپاره مکان شکل الله دلالت صرف په ذات باندې وکړي بغیر د امر آخر نه بیا به الله معنا داسې شي وهو الله فی السماوات ذات د الله تعالی اسمانونو کې د الله لپاره به مکان ثابت شي تاسو شرقایت کې ویلي دي ولا یتمکنو فی مکان الله متمکن په مکان کې نه دی پوه نه شي ضرور به دلته وایي چې لفظ الله دلالت په ذات کوي خو سره د وصف نه اصل معنی وصفي ده نو داسې به شي وهو المعبود فی السماوات الله تعالی د عبادت لایق دی اسمانونو کې لکه څنګه چې د عبادت لایق دی په ځمکو کې یا خبره صحیح شوه که پوه نه شي ولأنه لو دل على مجرد ذاته که دا لفظ الله دلالت وکړي په خالص ذات د الله تعالی چې مخصوص دی لما افاده فایده به ونکړي ظاهر قولی تعالی ښکاره قول د الله تعالی وهو الله فی السماوات معنی صحیحه د دې صحیح معنا به رانشي ظاهر د دې قول د الله تعالی ظاهر ځکه ویلې که لږ سوچ پکې وکړې د ظاهر نه علاوه بیا که الله ذات هم شي نو بیا معنا صحیح کېږي وهو الله فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجهرکم داسې دی که نه څنګه دی وهو الله فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم څنګه کېږي وهو الله
دسی بشي تقدیم تاخیر پکې وکا وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الارض بیا خو ټیک الله تعالی پویږي پرازونو استاسو او پخکاره خبر استاسو اسمانونو کې او پزمکو کې ظاهر نه خدا خود ظاهر نه خلاف تک کنه ظاهر معنا خدا رچ وهو الله په السماوات ذات د الله تعالی اسمانونو کې دریم دا ده که وصف شي نو مشتق بشي او که ذات شي نو مشتق کیږي نه علم خود کی خو اشتقاق نه کنه او چې مشتق شي خدا کنه ځکه د اشتقاق وصف خو پکې شته کنه اشتقاق خدای ته وایي چې دوه لفظونه وي په معنا او ترکیب کې سره شریک یې ادله بدله پکې وکړو بداب کې کیږي دلته کنه هغه د اشتقاق چې کوم سبب دی هغه پکې شته کنه چې اشتراک د لفظ الله او د الها د الله او د الها د الله او د الله په منځ کې اشتراک په الفاظو کې هم شته او په معنا کې هم شته نو چې د اشتقاق کوم سبب دی هغه پکې شته نو اشتقاق د پر معنی شي معنی نشته کنه ګورئ ولأن معنى الاشتقاق بلدا چې معنا د اشتقاق هو کون احد اللفظین کې دل د یو د دوه لفظونو مشارک للاخر چې شریک وي د بل سره په معنا او ترکیب په معنا او ترکیب کې وهو حاصل دا حاصل دی بینه و بین الاصول المذکوره په مابین د لفظ الله په مابین د اصول کې چې ذکر شو هغه وو اصول هم چې ذکر کړه اصول هغه څه چې لفظ الله دا غینه جوړ دی الها الها دغه سيزونه هم چې کوم ذکر چې اشتراک په معنا او ترکیب کې ور سره جوړ دی نو چې هغه نه مشتق شي نو دې کې بدی زده وای نشي لفظ الله کې درې رائے ذکر شي یو رائے دا چې دا مشتق دی دویم رائے دا چې دا علم دی دریم دا وصف دی څلورم قول دا چې لفظ الله سره عربي دی نه دا سوریانه لفظ دی سوریانه دی او عربی ته نقل شوی وقیل چاویلی دی اصله لاحن اصل کې څو بسوریانیت بسوریانه په عرب بیا معرب کړي ش عربی ته نقل شو بحسب الالف الاخيره الروسي الف دې کټ کو ادخال اللام علی لام دې په داخل کنو الله وینس نو بیا خو پکې اشتقاق نه کیږي کنه چې سوریانی شي د اشتقاق خو د کلام عربي خصوصیت دی عجمي کې اشتقاقونه شته وځي په د سری د عجمي نوم ډیران ګولي او ته ډیران ګول د ډیران نه مشتق ته غلطه خبره ده الکه په پوښي په پوښي تاسو دې کتابونو کې ویلي دي د مولانو ربما موریدري نوح ته نوح ولي وای دا د نوحین جوړ دی نوحه جړه ته وای دا درو خبره ده نوح په وخت کې عربي نه و نوح خدای آدم علی السلام نه لږ وروسته تیر شوی آدم ثانی ورته وای عربي خو عرب ابن قحطان جوړ کړی دا ډیر وروسته زمانو کې نوح علی السلام نه وروسته عربي جوړه شوی ده نوح علی السلام په وخت کې عربي کم ځای و اته سویل دي چې ابراهیم منصرف دی که غیر منصرف دی سو نخی دی پکی علتونه کم دی عجمه و عالمیت دی اپرین عجمه دا پکی کنا ابراهیم وی مشتق دی دا اب رحیم دا بما مورید لی کرا ابراهیم خو عربی نه دی کنا الکه عربی نه دی دا چیه دی ځکه یو پکی عجمه دا غیر منصرف دا عجمه دا وجه نه دی کنا الکه تاسو په پوښی کې په پوینش نو دا اشتقاق چې کم دی دا تفاسیرو کې دا خبرې دي خو غلطی دي ځکه اشتقاق د کلام عربي خصوصیت دی عجمی کلام کې اشتقاق نه او دا پیغمبرانو نمونه دا اکثره چې کم دی د صالح علیه السلام او بعضې پیغمبرانو نمونه عربي دي ځکه هغه عرب و او د دې نه علاوه دا نور پیغمبران چې کم مخکې تیر شوي دي هغه خو عجمی و د هغوی نومونه معجمي دي نو هغوی کې اشتقاقونه نشته وایي آدم د ادمت نه دی ادمت د ځمکې مخ ته وایي
د ځمکې د مخ نه پیدا دی ځکه ورته آدم دا دې کتابونو کې دا چې تاسو په خبره پوه نه شئ الله شو سوریانه جبه کې نو بیا پکې اشتقاق نشته دا خبره خلاصه شو څلور مسلک شو وتفخيم لام اذا انفتح ما قبل ان ضم سنه وقيل مطلقا دا د قرات یو مسله ذکر کړي لفظ الله لام با ډک وای چې کله د مخ کې فتح او یا ضمای او بعض قاریان ویل چې هر صورت کې وکړه مخکې د کسره او ترقیق بنه کې تفخیم بکې تفخیم د قرا او د مسلک مطابق د دوه صورتونو کې یو چې مخکې د فتحي بل دا چې ضمای او بعض وینا مطلقاً په درې واړو صورتونو کې وتفخیم لامی ډک ویل د لام د الله زاین فتح ما قبل انسان چې مفتوح شي ما قبل یا مضموم شي سنتون دا طریقه معروفه عند القرآن ده سنتون دا معنا نه چې سنت دي قاریانو طریقه ده وقیل چاویل مطلقاً به تفخیم کې دا بل مسله وحسب الف لحن دا الله دا الف حذف کول لحن ده تفسد به سلامون په پاسی دیږي ولا ينقض نم مناقض کیږي به په دې سره صریح الایمان صریح ایمان یمین قسم په ناراضي ذکر الله نشه بیا کنه الف دیته الله اله اله الله پوه شي په الله الف دیته لري کنه خبر اخلاص شو پوه شي وقد جاء لضرورت الشعر کله الف حذف کیږي د ضرورت شعری د وجنه لکه دې ځای کې الا لا بارک الله الا لا بارک الله فی سهیل اذا مله بارک فی الرجال خبردار الله دې برکت په سهیل کې نه چي چې کله الله برکت نه چي په سړو کې خیره په سهیل ته وکړي دلته اولنې الله چې د الف په حذف شوی خو د ضرورت شعری د وجه نه داسې شي ضرورت شعری د وجه حذف کېږي نور حذف کول لحن دی